السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي حضرت جابر بن عبدالله او دوی د حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام زوی وو. عبدالله بن عمرو بن حرام هغه صحابي دی چې اجازه د ذکر په حواله یو څو جمعې مخکې ما ته ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د شهادت نه پس فرمایلی وو چې خدای پاک دوی نه تپوس کړی وو چې ستاسو خواهش دی راته ووایه زه به پوره کړم. نو هغوی ورته ویلي وو چې یا خدایه زما خواهش دا دی چې ته ما یو ځل بیا ژوندی کړې او دنیا ته مې ولېږې. زما دا خواهش دی چې دوباره دې ژوندی کړی شم او دنیا ته دې ولېږلی شم او زه دې بیا ستا په لاره کې شهید شم. نو دا خبره چې د خدای پاک د سنت خلاف ده، نو ځکه خدای پاک وفرمایل چې دا خو نشي کېدی ځکه چې مړي بیا نه واپس کېږي دنیا ته. دې نه علاوه که څه خبره درنه راته ووایه. خو بهرحال دې نه د دې د قربانۍ د معیار او د خدای پاک دوی سره چې کم غیر معمولي سلوک و هغه معلومیږي. حضرت جابر بن عبدالله د خپل عظیم المرتبت صحابي زوی عظیم المرتبت صحابي پلار زوی و او په وړوکوالي کې هغوی د بیعت عقبه ثانیه دوران بیعت کړی و. د حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام په واقع کې دا ذکر هم شوی و چې هغوی خپل زوی ته دا ویلي وو چې زما چې کوم قرض د کوم یهودي نه چې اخیستی و زما د شهادت نه پس به د باغ چې کومه میوه راشي هغه به خرڅه کړي او قرض به واپس کړي. نو د روایت مطابق هغوی بیا دا قرض واپس کړی و. دې نه علاوه هم په هغه زمانه کې رواج و چې د باغونو او د فصلونو په مقابله کې به قرض اخیستل کېدو. حضرت جابر به هم د خپلو اخراجاتو پوره کولو لپاره قرض اخیستو او د دې ذکر په یو تفصیلي واقع کې ملاویږي چې څنګه هغوی د قرض واپسۍ په وخت یهودي ته دا ویلي چې باغ نه راته ګټه کمه شوې ده یا امکان دا دی چې میوه به لږ وي او آمد به کم وي. نو ځکه د قرض وصولۍ کې څه سهولت راکړه. څه برخه دې ځل واخله او څه به بل کال واخلې. خو هغه یهودي هیڅ قسمه سهولت ورکولو له تیار نه و.
هغه یهودي هیڅ قسم سهولت ورکولو لپاره تیار نه شو او بیا په دغه پریشانۍ کې حضرت جابر بن عبدالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې چې هغوی ته معلومه شوه، نو هغوی په خپل هغه یهودي ته سفارش وکړ، خو هغه بیا هم ونه منله. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه د خپل دغه صحابي د دغه قرض د ختمولو په سلسله کې شفقت فرمایلی و، دعا یې کړې وه، څنګه بیا خدای پاک پسې فرمایلی و، د دې ذکر په روایاتو کې راځي. حضور فرمایي چې دلته به دا هم ووایم چې ځینې دا هم وایي چې حضرت عبدالله بن عمرو وي د حضرت جابر چې کوم پلار و، د هغوی د قرض د ادایګۍ په سلسله کې دا واقعه بیانوي چې کوم هغوی خپل زوی ته د قرض واپس کولو باره کې چې کوم نصیحت فرمایلی و. نو بهرحال هغه وخت میوه کمه راختې وه د باغ او د دغه قرض واپس کول ورته ګران و. او بیا لکه څنګه چې ما وویل چې خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې ورسېده، خو صحیح بخاري کې چې کوم روایت راځي نو د هغې نه دا معلومیږي چې دا بیا وروسته د څه وخت واقعه ده. بهرحال چې څه وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه سره د شفقت او د هغوی د دعا د قبولیت معجزه د دې نه ظاهرېږي چې څنګه هم دا واقعه بیان نه کړی شي. حضرت جابر بن عبدالله روایت کوي چې په مدینه کې یو یهودي و چې هغه به ماله قرض راکولو د هغه مودې لپاره چې زما د کجورو باغ به تیارېدو، د کجورو باغ کې به نوې میوه چې تر څو به تیارېده نو هغه به ماله هغې مودې لپاره قرض راکړی و. زما دا ځمکه د روما نومې کوی والا په چې کومه لاره ده هلته وه، او یو ځل کال تېر شو خو میوه ډېره کمه راختې وه او پوره تیار هم نه وه. چې کله د میوې د راغونډولو موسم و نو هغه یهودي د معمول مطابق راغو د خپل قرض وصولۍ لپاره، حالانکې هغه کال لا ما یو میوه هم د باغ نه راشکولی نه وه. نو چې ماته نه د یو کال نور مهلت وغوښتو خو هغه انکار وکړو. د هغه نیت دا و چې داسې به هغه شاید چې د ټول باغ زما په خپله قبضه کې واخلي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه واقعې نه خبر شو نو هغوی صحابهو ته وفرمیل چې راځئ موږ د یهودي نه د جابر لپاره مهلت وغواړو. او بیا هغوی د یو څو صحابهو سره زما باغ ته تشریف راوړه، هغه یهودي سره خبرې وکړه، خو هغه یهودي ورته وویل چې ای ابوالقاسمه زه به دې له نور وخت نه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب کړی و. نو د یهودي دا رویه چې هغوی وکته، هغوی د کجورو چې کومې ونې وې د هغې تر منځ هغوی داسې یو چکر ولګولو او بیا راغله او یهودي سره دوباره خبرې وکړه، هغه بیا هم انکار وکړو. وایي چې په دغه دوران لا د باغ نه یو څو کجورې راوشکولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې مې وړاندې کړې چې هغوی تناول وفرمایلی او بیا یې وفرمیل چې جابره دلته چې ستا کوم باغونو کې چې کوم د آرام ځای وي، چې کوم سوري دپاره د کوم د آرام ځای جوړ شوي وي هغه چېرته دی. ما ورته وویل چې ما چې ورته وښودل نو هغوی وفرمیل چې هلته ما لپاره یوه چټایي وغوړوه چې زه څه وخت لپاره هلته آرام وکړم. ما د هغوی د ارشاد تعمیل وکړو، هغوی هلته ویده شو. چې کله راویښ شو نو ما بیا یو موټی ډک د کجورو راوړو، د هغوی
هغوی دنه څه وخوړی او بیا ودرېده او یهودي سره بیا خبرې وکړه خو هغه ونه منله. نو هغوی بیا د باغ چکر ولګولو او ما ته یې وفرمیل چې جابره د ونو نه کجورې راکوزول شروع کړه او د یهودي قرض پوره کړه. ما د میوه راشکول شروع کړه او دغه دوران هغوی د کجورو چې کومې ونې وې هلته ولاړ وو. ما ورته او دوی بیا وایي چې ما هغه ټوله میوه راوشکوله او د یهودي ټول قرض مې پوره کړو او څو کجورې بیا پاتې مې شوې. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې دا خوشخبري عرض مې کړ. نو هغوی وفرمیل چې زه ګواهي ورکوم چې زه د خدای رسول یم. دا معجزه چې کومه شوې دا یوه غیر معمولي واقعه وه. دا معجزه چې کومه وشوه دا چې کومه غیر معمولي واقعه وشوه نو دا دې لپاره وشوه چې خدای پاک زما دعاګانې اوري او زما په کارونو کې برکت اچوي. نو که یو خوا په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفقت او د دعا د قبولیت په وجه په میوې کې د برکت واقع مونږ ګورو، نو ورسره د قرض د واپسۍ لپاره د صحابه بېچیني هم ښکاري. نو دا یو روح ده د چې کوم د یو حقیقي مؤمن یو خاص امتیاز پکار دی چې ځینې وخت دلته مونږ ته دا ښکاري چې مونږ په خپله معاشره کې احمدیان بلل کېږو، خو بیا هم د دې فکر نه کوو او د قرض واپس کولو په معامله کې د قرض د ختمولو په سلسله کې د آنې بانې جوړو او د آنو بانو نه کار اخلو او بیا کلونه تیر شي مقدمې روانې وي. نو موږ ته یاد دا همیشه ساتل پکار دي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د الفاظ یاد ساتل پکار دي چې زما بیت تر راتلو نه پس بیا د صحابه نمونې په ځان لاګو کوي او هغه نمونې خپلې کوي او مله هغه ښایسته معاشره قایمېدی شي چې کومه به د مهدي او د مسیح د راتګ نه پس قایمېده. د قرض د واپسۍ اهمیت باره کې چې کوم د حضرت جابر یو روایت بیانېږي، نو د هغې نه مخکې یوه واقعه بیانه کړم چې په ځینو روایتو کې راځي چې کله دا معلومه شوه چې قرض ورکړی شو نو حضرت عمر هم هلته راغلی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته وفرمیل چې ده نه تپوس وکړه چې څه واقع شوې ده. نو هغوی ورته وویل چې ما ته د تپوس کولو ضرورت نشته ځکه چې کله چې تاسو د باغ یو چکر ولګولو نو ما ته یقین شو چې اوس به دا ټول قرض پوره شي او چې کله تاسو دویم چکر ولګولو نو یقین مې نور هم پوخ شو. لکه څنګه چې ما وویل چې د قرض د ادایګۍ د اهمیت باره کې د حضرت جابر نه یو روایت بیان شوی دی چې یو صحابي باندې د 2 دینارو قرض و او هغوی وفات شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د هغوی د جنازه کولو نه انکار کړی و. نو بیا یو بل صحابي و چې هغوی دا ضمانت ورکړی و، دغه خبره هغوی کړې وه چې زه ذمهواري اخلم د قرض د ختمولو ده. بیا په دغه خبره هغوی بیا جنازه کولو ته تیار شو او بیا په بله ورځ هغه چا چې ذمه اخیستې وه نو د هغه نه یې تپوس هم کړی و چې تا چې هغه 2 دیناره په خپله ذمه اخیستې نو هغه دې ورکړه که نه. نو دا اهمیت دی د قرض د ورکولو واپس کولو، دا فکر پکار دی چې وي. او د حضرت جابر نه دا روایت هم ملاویږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې که یو مؤمن مال پرېږدي نو یعنې چې وفات شي مال پرېږدي نو دا د هغه اهل و عیال ته ملاویږي چې څه جایداد هم هغه پرېښي وي ځان پسې، او که څه قرض پرېښي وي او جایداد یې هم وي او په ترکیې کې د هغې گنجایش نه وي چې پوره قرض دې ورکړی شي یا بې سهاره اولاد دې پرېښودی شي، نو د هغه د بې سهاره اولادو د قرض د ادایګۍ انتظام به وکړی شي، یعنې حکومت به دا کوي، ذمهوار کوم خلک دي هغوی به دا کوي. د یتیم د پرورش او د دې د هغوی د اخراجاتو انتظام
کول د دې ډېر زیات تلقین په اسلام کې شوی دی او په دغه وجه هغوی دا فرمایلي وو چې دا د حکومت ذمهواري ده. داسې ښکاري چې په یوه موقع چې د دوه مختلف روایتونه راځي نو یو خوا هغوی د 2 دیناره چې قرض په چا باندې د هغه د جنازه کول نه دوی انکار کړی و او بل خوا هغوی فرمایي چې دا د حکومت ذمهواري ده زما ذمهواري ده. نو دا 2 مختلفې مواقع ښکاري. په لومړی واقع کې خو بغیر د څه وجه قرض چې څوک اخلي نو هغوی په دې خبره پوه کړی شوي دي چې د قرض ډېر لوی اهمیت دی او د دې د داسې تل لواحقینو ته او چې کوم جفت خلک دي که هغوی دا ذمهواري پوره کول غواړي او دا چې د هغه لواحقینو ته او چې کوم جفت خلک دي هغوی ته دا ذمهواري پوره کول پکار دي. بیا او بیا په بله موقع د اسلامي حکومت دا ذمهواري مقرر کړی شوې ده چې یتیمان که ماشومان وي د هغوی پرورش او چې کم تن مړ شوي وي که د هغه جایداد نه وي د هغه جایداد کفارت نه کړی شي د یتیمانو او د قرض د ورکولو په سلسله کې نو بیا د دې ادایګي په ذمهواري کول پکار ده. نو دا دی د اسلامي حکومتونو لپاره یو سبق چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له راکړی دی چې څنګه زموږ اسلامي حکومتونو ته د خپل د رعایا خیال ساتل پکار دی. خو بدقسمتي دا ده چې د ټولو نه زیات د رعایا حقونه چې کوم وهل کېږي هغه هم په اسلامي ملکونو کې وهل کېږي. حضرت جابر سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفقت یوه بله واقع ملاویږي. راوي وایي چې زه حضرت جابر بن عبدالله انصاري له راغلم او هغوی ته مې دا وویل چې تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کومه خبره اورېدلې وي هغه بیانه کړئ. نو حضرت جابر دا وایي چې زه یو سفر کې هغوی سره وم او راوي وایي چې زه دې نه یم خبر چې دا د جنګ سفر و یا د عمرې. خو بهرحال موږ چې کله د مدینې ته واپس راغلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک چې خپل کوروالو له زر تلل غواړي نو هغه دې زر لاړ شي. حضرت جابر وایي چې دا چې موږ واورېدل نو موږ زر روان شو او زه په خپل یو اوښ سورم چې رنګ یې خاکي و خو صداق پرې نه او خلک ما پسې وو او زه همداسې روان وم چې هغه اوښ هلته ودرېدو د مخکې تلو نه انکار وکړو او ما چې کوشش پې کولو نو بیا هم هغه روان نه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وکتل نو هغوی وفرمیل چې جابره لږ په مضبوطۍ په دې کښېنه او دوی چې دا وویل نو بیا هغوی په خپله کوړه هغې باندې یو ضرب ولګولو نو هغه اوښ د خپل ځای نه ټوپ کو روان شو او دې نه پس هغه ډېر په تیزۍ روان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې آیا دا خرڅوئ؟ نو ما ورته وویل چې او چې خرڅوم. بیا چې کله موږ مدینې ته ورسېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ډېرو صحابهو سره جومات کې داخل شو نو زه هم هغوی سره لاړم او هغه اوښ مې د جومات مخې ته د کاڼي د فرش په یو ګوټ کې وتړلو نو ما هغوی ته وویل چې دا ستاسو اوښ دی. هغوی بهر ووتو او د هغه اوښ نه ګرد چاپېره یو چکر ولګولو او بیا هغوی وفرمیل چې دا اوښ زموږ اوښ دی او بیا هغوی د سره زر هغوی ته راواستول او دا یې وفرمیل چې دا جابر له ورکړئ او بیا هغوی ترې تپوس وکړو چې آیا ته ټول قیمت پوره واخیستو؟ ما ورته وویل چې او جی وامې اخیستو. نو بیا هغوی وفرمیل چې دا قیمت او دا اوښ دا دواړه ستا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په شفقت هغه اوښ هغوی ته واپس کو او قیمت یې ورله ورکړو. کېدای شي چې دا په دې وجه هم شوي چې یو روایت کې دا هم ملاویږي چې دا اوښ به د اوبو راوړلو لپاره استعمالېدو او د حضرت جابر ماماګان او د حضرت جابر چې کوم ماما وو او نور خپلوان وو هغوی به هم دا استعمالولو نو هغوی اعتراض هم کړی چې تا ولې خرڅ کړو خو زموږ اوبه څنګه راوړو. خو بهرحال دا شفقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو صحابهو
او دغه صحابه چې خاص قربانۍ ورکولې، نو د هغوی ماشومانو سره به هغوی دا دومره شفقت فرمایلو. خدای پاک د دغو صحابه درجات بلند کړي او دا مختلف واقعیت به زه بیانوم او خدای پاک دې موږ هم توفیق راکړي چې دغه نیکۍ د جاري وساتو او په ځان هم دا لاګو کړو. د دغه مختصرې خطبې نه پس به زه د دوو مخلصینو باره کې به ذکر کوم. د هغوی ذکر خیر لومړی دی مکرم بلال ادلبي صاحب دي د سوریه. تېرو ورځو کې د ګاډي په حادثه کې سخت ژوبل شوي وو او په 18 مارچ کال 2018 شپې 1:30 بجې د دوی د زړه حرکت بند شو، دوی وفات شو. ان لله و انا الیه راجعون. بلال صاحب په کال 1988 کې پیدا شوي وو چې کله د دوی عمر 19 کاله وو. نو د هغوی احمدي رور دوی له د ډاکټر مسلم مطربي صاحب په کمپنۍ کې نوکري لټولې وه، چېرته چې دوی د جوماتو د احمدیانو سره دوی د تعارف ترلاسه شوی وو او څه موده پس هغوی بیا بیعت وکړو. ډاکټر صاحب وایي چې په سوریه کې به په کال 2010 کې به موږ په مختلفو کورونو کې د احمدیانو لمونځونه کول. د هغه وخت راسې موږ د مختلفو احمدیانو په کورونو کې لمونځونه کوو او سږ کال چې کله موږ د قادیان نه واپس راغو، نو ما هم دغه ګروپ سره لمونځ کول شروع کړو چې کم به د بلال صاحب په کور کې لمونځ کولو. نو په دې خبره چې هغوی زما په وجه بیعت کړی و، هغوی ډېر په جوش زما استقبال وکړو او مېلمستیا عادت خو د دوی وو، خو ورسره به د دې خبرې شکر به م هغوی کولو چې ستاسو په وجه ما ته د احمدیت لاره میلاوه شوې وه او ډېر خاطر به زما کولو. د جومات صدر صاحب لیکي د دې باره کې چې د بلال صاحب د سپورټس ګارمنټس دکان و او هغوی به په کپړو کې د ټولو محتاج وروڼو مدد به کولو او تر دې حده چې که د دوی په دکان کې به کپړه نه وه، نو هغوی به چېرته نه په بیه واخیسته او ورله به یې ورکړه. ډېر غیرتمنده وو. یو احمدي به هم په دې حال کې نه شو لیدی چې د هغه څه د اغوستو لپاره څه نه وي او که څه تنګي به وه، نو هغوی به هر قسمه ضرورت د پوره کولو کوشش کولو. د خپلو ماشومانو به ډېر خیال ساتلو او دوی په بهترینو سکولونو کې داخل کړي وو. وایي چې د مرحوم د وفات نه 2 ورځې مخکې د دوی په کور کې موږ لمونځ کولو چې سکرټري مال راته وویل چې دوی د وصیت او د تحریک جدید او د وقف جدید څومره چې واجب الدا چندې وې هغه یې ورکړې، بلکې نوې ځمکه یې اخیستې وه، نو هغه هم په وصیت کې شامله کړه او ډېره باقاعدګۍ سره به دوی د چندو حساب ساتلو او هغه به یې ورکولې او خدمت خلک به یې کولو او د لمونځونو او د عبادتونو به ډېر اهتمام کولو. خلافت سره انتهایي تعلق و. هره خطبه به یې اورېده. بلکې صدر صاحب لیکي چې ما به د خطبې خلاصه بله هفته اوروله، نو دوی به مخ پټ کړی او ژړل به او همیشه به دا وي چې داسې راته ښکاري چې د وخت خلیفه زما باره کې یا ما سره خبرې کوي لګیا دی. هغوی په غم ځپلو کې یو زوی چې د 11 کاله دی او یوه لور چې د 12 کاله ده، د ماشومان غم ځپلې پرېښي دي. د دوی مشر ورور احمدي دی په جرمني کې، خو 2 وروڼه او یو خور احمدیان نه دي او مخالفت هم ډېر کوي. کله چې د هغوی د جنازې وخت راغی، نو خدای پاک دا تصرف وکړو چې د دوی ورور دا ووایي چې د دې جنازه د تاسو احمدیان دې وکړي او زموږ جومات ته راشي او د دوی جنازه وکړي. هېڅ دې کې څه خنډ نشته او دوی وایي چې د خدای پاک په فضل ډېرو خلکو بیا موږ پسې د هغوی د جنازې لمونځ کړی و. دویم ذکر دی د سلیم امیر صاحبې چې د کراچۍ د لجنه مالله سابق صدره وه چې د عبدالقادر ډار صاحب اهلیه وه او دا هم په 18 مارچ کال 2013 وفات شوي دي د 90 کالو په عمر کې. د دوی والد صاحب صحابي وو، میر الهي بخش صاحب. شیخپور ضلع ګجرات کې هغوی په کال 1904 کې بیعت کړی و او د دوی والده مریم بیګم صاحبه د مدرسة الخواتین قادیان نه تعلیم کړی و. د قرآن تدریس سره هغوی خاص شغف لرلو.
په کال 1946 کې د سلیم امیر صاحبې واده شوی و او د برصغیر د تقسیم نه پس دوی کراچۍ ته راغله او په کال 1961 کې دوی ایران ته لاړه. نو هلته یو 3 احمدیانو یو 3 کورونه وو، نو هغوی لپاره د جمعې د لمونځ او د اجلاسونو دوی انتظام کولو. په کال 1960 کې د دوی خاوند وفات شو، نو د هغې نه پس دوی د خپل ورور میر امان الله صاحب له راغله کراچۍ ته. د 8 ماشومانو پرورش سره دوی د هغوی د تعلیم سلسله هم شروع کړه. د 8 بچو د پرورش سره دوی د تعلیم سلسله هم خپله شروع کړه. بیا تربیه دوی تعلیم ترلاسه کړو او ورسره بیا دوی د لجنه دفتر کې هم کار کول شروع کړو. د ډاک د جواب ورکولو کار به دوی کولو. بیا په مختلفو حیثیتونو کې دوی ته په کراچۍ کې د لجنه د کار کولو توفیق ترلاسه شوی و. په کال 1981 کې چې کله د منتظمه کمیټې قیام وشو، نو حضرت خلیفة المسیح ثالث دوی د هغې کمیټې صدر ټاکلی و. دوی وایي چې کله چې خلیفة المسیح ثالث زه د کمیټې صدر مقرره کړم، چې هغوی دا اعلان وکړو زما عجیبه کیفیت و، د سختې غوندې کې کیفیت و را باندې، چې دا ذمهواري به زه څنګه پوره کړم. او یو خوا وایي چې د امام اطاعت و، بل خوا زما بې حیثیتي وه چې په وسیع پیمانه د کار کولو تجربه راته نه وه، نو دا احساس هم راته کېدو. ما دعاګانې کول شروع کړې او ډېرې په ځانه مې خدای ته دعا وکړه او کار مې شروع کړو. د مجلس عامله اجلاسونه مې زر راوغوښته او د قیادتونو دورې مې وکړې او بیا د هغوی د ټولو مخې ته د اطاعت او د تنظیم سره د وابستګۍ، د اسلامي اخلاقو د خپلولو، د بدعت خلاف د جهاد کولو او د ناجایز اعتراضونو نه بیخي پرهیز کولو. حضور فرمایي چې ځینو خلکو عادت وي او خاص طور ښځو ته، او اوس خو ډېر سړي هم دا عادت لري چې بغیر د څه وجې هغوی اعتراضونه شروع کړي په نظام. نو هغوی وایي چې هېڅ قسم اعتراض نه دی پکار. زموږ په مجلس کې ډېر په کثرت دوی د استغفار طرف ته بار بار پام ګرځولو او حضرت خلیفة المسیح ثالث ته به هم دوی خط لیکلو. دوی وایي چې د خدای پاک تصرف دا وشو چې د کراچۍ جومات چې کومه لجنه وه هغې ترقي کول شروع کړه او دوی د کال 1961 نه چې کوم د لجنه کار شروع کړی و په ایران کې. بیا پاکستان کې چې کله هغوی کال 1986 کې د کراچۍ کې چې کوم د مرکزي لجنه سره دوباره الحاق وشو، نو حضرت خلیفة المسیح رابع دوی د لجنه د کراچۍ کې د لجنه صدر دوی نامزد کړه او د کال 1986 نه تر 90 پورې دوی بیا د لجنه صدر په توګه فرایض پوره کړي دي. د کراچۍ لجنه د کتابونو چاپ په سلسله کې هم د دوی په دور کې ډېر کار کړی چې پکې 8 کتابونه او 2 مجلې د دوی د صدارت دوران کې چاپ شوي وو. د دوی په دور کې د داعی الله کلاس آغاز هم شوی و او په دې باندې حضرت خلیفة المسیح رابع ډېر د خوشحالۍ اظهار فرمایلی و او دی ورته فرمایلي و چې تاسو د خدای پاک په فضل ډېر ښه کار کوئ، لګئ چې د زړه نه دعاګانې خیږي تاسو لپاره. خدای پاک د ستاسو په عمر او په صحت کې او په خوشحالو کې برکت واچوي او بیا مخکې ستاسو د کوم مخلص ملګری وي هغوی ته په دنیا او په آخرت کې بهترینه جزا ورکړي. ډېر واقعیت دي د دې د کارونو د حضرت خلیفة المسیح رابع، د حضرت خلیفة المسیح ثالث چې د هغوی د خدماتو ستاینه هغوی کړې وه او په یو خط کې حضرت خلیفة المسیح رابع لیکلي وو چې ستاسو له طرفه د کراچۍ د لجنه رپورټ او د عقیدت ډېر پرخلوص جذبات راورسېده. زه ستاسو د عقیدت د جذبو او د اخلاص د زړه د کومې نه قدر کوم او د خپل د رب نه همیشه تاسو لپاره د ښېګړې طالب یم او دا عرض کوم چې هغه ورځې د مخکې نه زیات په شان راواپس کړي چې یادونه په ما ډېر ګران دي. سلیم امیر صاحب د 14 کاله په عمر کې کونډه شوی و. د دوی لور وایي چې هېڅ قسمه د بې صبرۍ او د ناشکرۍ کلمه د دوی د خولې نه موږ چېرته نه وه اورېدلې. همیشه به په هره خبره د خدای پاک شکر کولو او ډېر مثبت سوچ به دوی لرل او په ماشومانو کې به هم هغوی همداسې کتل غوښتو. د
د دوی یو لور دا وه چې زما خاوند بیمار و او آخري بیماري وه او زما مور یعنې سلما میر صاحبه هم ماله راغلی وه او کوم بیسس چې هغوی ماله راکړو نو هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام ملفوظات وو او هغوی دا وه چې ستا د پلار د وفات نه پس ملفوظاتو سره زما ژوند تېر شوی دی او باقي هر څه مې خدای پاک په حواله کړي وو او دا به وی چې په ټولو محبتونو د خدای پاک محبت حاوي کېدل پکار دی د دوی لور دا وه چې کله چې زما د خاوند آخري وخت و نو ډاکټر ماته د سخت لپاره وویل نو ما ضبط ونه کړی شو او ژړل مې شروع کړ او په ژړا کې زما اواز لږ اوچت شو نو زما اواز زما مور هم واورېده نو هغه زه په ډېر تکلیف کې وم سلما میر صاحبه هم هلته ناسته وه د لور خاوند د مړ کېدو لګیا و او لور په انتهایي تکلیف کې وه خو چې کله زه د هسپتال نه روانه شوم نو خپلې مور سره لږ ایساره شوم نو سلما میر صاحبې سره نو هغوی ډېر په سخته لهجې ماته دا وویل چې ته زما لور او زما لور دومره بې صبره نه شي کېدی دومره اوچت اواز ستا د خولې نه ولې راووتو د جنت نو او بیا راته دا وویل چې کوم صبر په اول وخت کېږي هغه صبر دی وروسته خو بیا هر چا له صبر ورشي او بیا راته نصیحت وکړو چې ستا خاوند د خدای پاک امانت و هغه درکړی و د هغه څیز و هغه واپس واخیستو د 4 زامنو نه پس شونډی زوی د دوی پیدا شوی و نو څه موده پس هغه وفات شو نو ډېر په صبر او حوصله دا ویلو چې دا د خدای پاک امانت و هغه واپس واخیستو هر وخت به دعاګانې کولې همیشه به دا وی ماشومان وایي چې دا نصیحت به یې کولو په پنجابی کې چې مطلب یې دا دی چې د خلیفه لمن هیچرم پرې نه دی خلافت سره تړلی ځان وساتئ د پردې به ډېر اهتمام کولو چې چېرته به په پردې کې څه کمزوري وکړه نو ډېر په ښه انداز کې به هغوی پوهول داسې چې په نورو څه بد هم ونه لګي د دوی یو لور وایي چې یو ځل زما د دوی د کشر خور لپاره رشته راغلی وه نو هلک دا وویل چې زه به مخکې جنیان ګورم بیا به خبره مخکې ځي نو وایي چې زموږ مور دا وایي چې موږ مور ته وایي چې دا زموږ چې کومه خور ده نو د نقاب په ځای به دا سکاف واخلي او مخامخ به کور ته نو مور زموږ فورا دا جواب ورکړو دا د دوی د خپلې لور رشته وه یعنې چې څوک چې واقع بیانوي هغه د خپلې کشر خور ذکر کوي د هغې د رشتې خبره وایي په دې باندې زموږ مور فورا دا جواب ورکړو چې که رشته کېږي نو وبشي خو د نقاب نه بغیر به دا نه ځي او بیا د یوې ماشومې د نوسۍ د دوی په لندن کې د ډرایوینګ ټسټ و او چې کوم انسټرکټر و هغه سړی و نو هغې سره دوی بیا روان شو چې سړي سره تا یوازې تلو ته نه شم پرېښودی وایي خلکو ورپورې بیا خندلي هم ډېرو ټوکې هم ورپورې ډېره جوړه کړې خو هغوی هېڅ پروا ونه کړو د دنیا او په سر سکاف اخیستو یا نقاب اخیستو باره کې به دوی همیشه دا وي چې د لجنه کتاب دی چې د ټولو خلفا ارشادات پکې دي او نامه یې ده اوڑھنے والیوں کے لیے پھول نو دوی به دا وي یعنې چې کومې څادر په سر یې د هغوی لپاره ګلونه دا یې ترجمه ده نو دا به وي چې که ګلونه اخیستل غواړئ نو څادر به د ځان نه تاووئ دا ګلونه د هغې لپاره دي چې څوک پرده کوي او یوه لور د دوی دا وایي نوسۍ ده بلکې چې کله زما واده کېدونکي و نو د حضرت نواب مبارکه بیګم صاحبې کتاب دی چې کوم د ماشومې د لور د رخصتۍ په موقع چې کوم نصیحتونه دي پکې نو هغه یې انډرلاین کړه او ماته راکړه چې دا به بار بار وایي وایي چې کوم دوی وایي چې د شپې ناوخته به د جنکو په تقریباتو کې پاتې کېدل به د دوی نو په کالج په زمانه کې که زموږ د ملګرو په کورونو کې به څه تقریب ونه په خپله به دوی موږ سره تله حضور فرمایي چې نن سبا هم ډېرې جنکۍ دي چې دا لیکي چې د شپې تېرولو اجازت باره کې خو دا بیخي غلطه طریقه ده زموږ ماشومانو د دې نه پرهیز کول پکار دی دوی وایي چې زموږ د سهار لمونځ که به موږ نه پاتې شو نو پوره ورځ به بیا دوی موږ سره خبره نه کولو دا به یو ډېره لویه سزا وه موږ دپاره
یو ځل یو دلته دی امریکې ته راغلو شیکاګو ته، نو په یو تقریب کې یوې ښځې موسیقي ولګوله او د رقص انداز کې راپاڅېده، نو دوی هغه د شا نه ونیوله او دی ورته وویل چې دا بنده که دا موسیقي ته خبر نه یې چې څوک چې ګډېږي نو هغوی ته څه ویلې کېږي. یوه عیسایي جینۍ وه چې هغه دوی پاللې وه، هغې ته یې دعاګانې ښودلې وې او مختلف د اخلاق خبرې ورته ښودلې وې، بلکې هغې به دا وې چې زه خو نیم محمدي شوی یم. امت الباري ناصر صاحب ولیکي چې خدای پاک د سلیم امیر آپا صاحبې نه د کراچۍ د لجنه یو طویل خدمت اخیستی دی. هغوی اوس په دې دنیا کې نه دي، خو د هغوی د تربیت هغوی نه چې کومو ممبراتو تربیت اخیستی و، هغه د دنیا په ګوټ ګوټ کې د لجنه کار کوي او د دوی نامه او د دوی کار به ژوندی ساتي. د دوی نامه د حسن کارکردګۍ یو مثال جوړ شوی دی او همیشه دوی وایي چې ډېره سرپرستي به هغوی کوله، کار به یې ښودلو خلکو ته او د خپلې نامې دوی څه خواهش زیات خواهش نه لرلو، بلکې دا خواهش به یې و چې څومره چې ښځې دوی سره کار کوي هغوی له په څه طریقه دا کار وشي، او چې کله کتابونه چاپ شو نو په هغې باندې به هغوی د خپل ټیم ډېره حوصله افزایي کوله. اکثر به په آخري عمر کې دوی ته به د ملک نه بهر تګ راپېښ شوی و، نو چې د جومات کار متاثر نه شي نو دې لپاره هغوی په خپله مرکز ته خواست وکړو چې د یوې بلې صدرې منظوري وکړي او ډېرې په ښایسته طریقې دوی یو اجلاس راوغوښتو او هغې ته د ګلونو هارونه ورته واچول او بیا یې دا وفرمیل چې میسز بټي صاحبه چې کوم وه هغه یې د صدر په کرسۍ کېنوله او د دوی د خدماتو باره کې یو ډېر ښکلی تقریر وکړو او د اطاعت تلقین یې ورته وکړو او ډېر په وقار د خپلې ذمهوارۍ نه سبکدوشه شوه. دوی لیکي چې داسې انتقال اقتدار هم دی او بیا ځینې خلک چې هغوی چې کله د جماعتي خدماتو نه لرې کړی شي یا نامنظوري د هغوی وشي په دې باندې هغوی ډېر اعتراضونه شروع کړي. نو داسې خلکو لپاره دا یو سبق دی چې کار درته میلاو شو نو الحمدلله، او که نه میلاویږي نو په دې باندې هم د خدای پاک شکر وکړئ او نورې طریقې ولټوئ د کار کولو د جومات د خدمت. خو دا ضروري نه ده چې که عهده میلاوه شي نو ولله کار کیدی شي. بیا دې دا وایي چې ټول کار به د دوی په معامله فهمۍ کې ډېر په رازدارۍ به دوی کار کولو او که د زړه خبرې به مو ورسره وکړو نو دا خدشه به نه وه چې دا خبره به چېرته راوځي. ډېر راز به دوی ساتلو د خلکو. لیکونکي لیکي عبدالباري ناصر صاحبه چې دې نه نه یو خبر چې هغوی به دا ټول رازونه څنګه په خپله سینه کې دفن کړي وو او دا یو ډېر لوی خصوصیت دی چې نن سبا سړو کې هم ډېر کمی دی. امت النور صاحبه کراچۍ نه لیکي چې سلیم امیر صاحبه ډېره مینه ناکه ښځه وه، بې غرضه، انتهایي منکسر المزاج، خپل ذات به هغوی رسو کړی و او د نورو کار به یې ډېر زیات ستایلو او ښه خوشمزاجه ښځه وه. خدای پاک ورله ښایسته مخ سره ډېر ښایسته او نرم زړه هم ورکړی و. او وایي چې زه چې صدره شوم نو ماته وایي چې دا علاقه ډېره لویه ده او زما تجربه هم نه ده. وایي زه چې کله صدره کړم نو ما ورته دا وویل چې دا علاقه ډېره لویه ده او زه تجربه هم نه لرم او د سورلمس انتظام ما سره نشته. نو هغوی راته وویل چې هېڅ خبره نه ده، تا سره جوخته زما لور اوسېږي، چې کله ضرورت پېښ شي ډوډۍ چې کوې نو هغې ته به ووایې هغه به درله ګاډۍ درکړي یا ما ته به ووایې زه به درله خپل ګاډۍ راولېږم او هېڅ قسمه د فکر ضرورت نشته دی. انتهایي خاکساري وه په دې کې. کارکناتو سره به دوی ناست وو، پخپله به دوی کار هغوی باندې کولو. او د کراچۍ سیکرټري شات لیکي چې یا په سلیم امیر صاحبې سره د کال 1986 نه د کار کولو موقع میلاوه شوې ده. ما دا لیدلي وو چې هغوی ډېره غریب پروره او منکسر المزاجه وو. په یوه موقع د کراچۍ یوه ډېره پرجوشه خدمتګزاره ښځه وه چې په څه وجه د جومات نه لرې شوه، نو د هغې باره کې دا معلومه شوه چې هغه شدیده بیماره ده او هغه سره د جومات ځینې نوادرات دي. د حضرت مسیح ربیع په دعاګانو او په رهنمایۍ کې هغوی
د سلیم امیر صاحب په سرپرستۍ کې ډېر په حکمت هغوی سره رابطه وکړه، خو دې نه مخکې چې څه ترلاسه شوی و د هغوی نه هغه وفات شوه او د هغوی یوه خپلوانه وه. هغوی ته وویل شو چې که داسې څه سامان د دوی تاسو سره شته نو موږ په قیمت باندې تاسو نه اخیستلو لپاره تیار یو، هغه موږ له راکړئ. ځکه چې دا د جومات تاریخ و، د حضرت مسیح موعود علیه السلام تبرکات و. وایي چې موږ ته یو صندوق میلاو شو چې پکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د لاس لیکلي خطونه وو او د حضرت المسیح اول تحریرات وو په هغه صندوق کې، او هغه صندوق هم تاریخي وو. نو ډېر په حکمت هغوی دا اخیستی وو چې کومه احمدي ښځه چې کومه وه هغه چې لرې شوې وه د جومات نه، د هغې علاج هم دوی کړی وو. هر لیکونکي هم دا لیکلي چې ډېره باوقاره، ډېره حوصله لرونکې، د صبر او د تحمل مظاهره کوونکې او د اخلاقي فاضله ښه ښکاره ثبوت و د دوی وجود او خلافت سره دوی وابسته و په خپل، او نورو ته به هم تلقین کولو او په او که خپلو که پردي هر چا ته د خلافت سره د وابستګۍ او په نیکۍ باندې قایم پاتې کېدو تلقین کولو. او دا نه ده چې صرف په خپلو ماشومانو به دا نه چې خپلو ماشومانو نه به باندې به سترګې پټې کړي، بلکې خپلو لوڼو ته به نصیحت کولو او د خدای پاک باندې توکل ډېر زیات په دوی کې، او د خدای پاک په رضا باندې به هر وخت دوی راضي وو. خدای پاک دې د درجې اوچتې کړي او د دوی ماشومانو ته د دوی لوڼو ته هم د دوی د نیکۍ د جاري ساتلو توفیق ورکړي. اوس د لمونځ نه پس د جمعې لمونځ نه پس به دا دواړه غایبي جنازې کوو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.